دا واقعه اسط الغابه فی معرفت الصحابه کې علامه اسیر جزیر رحمت الله علیه لیکلی دا و یو صحابي او روایت انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ و یو صحابي په سفر مال وسره و چې خوش کې ته ډاکوان پې راووتل. اوس د خدای شان ته ګوره، ایمان او عقیدې ته ګوره چې پې باندې ډاکوان راووتل، وینیو مال یې ته اغسته. دا صحابي ورته وایي مال والې، هغه وایي مالم اخلم او جانم اخلم. څه اخلم؟ ستا اواز راغی د بل چا مې ونه دی. مالم اخلم، رحمت شیري صاحب اواز نه راځي. مالم اخلم او جانم اخلم، دواړه پکار دي. پته لګېږي چې تاسو ویښ یې که اوده یې. مالم اخلم او جانم اخلم. وایي ښه، وایي داسې کار دی، وایي یو 2 رکعاتو نه ټیم نه راکې. نو هغه ډاکو ورته په خندا شو، توره چې رابار کړه، داسې تیره او سپینه توره وه چې هغه ته پکې خپل مخ کاره شه. وایي زما خیال دی دې توره کې درته خپل مخ کاره شه، د یرې نه سلور وکړه، ته د 2 خبره کې سلور وکړه، خو بچ کېدې رانه نه شي. په 2 رکعاتو باندې ودرېده او لاس یې اوچت کړه. مالکه دا ټول مال ستا دی او دا جانم ستا دی، نو تا راکړی دی او ته حفاظت کوونکی مې. دا دعا د خولې نه ووته د صحابي. یو انسان مې ولید چې قد اسمان ته رسېده، سپینې کپړې یې اچولې وې، یو توره ورسره وه، څومره ډاکوان چې وو سرونه یې په دا بیخ کې وواله پراته وو. ما ونیوه ترېنه مې تپوس وکړه ته څوک یې؟ حیران وم. ما وی ربه عجیبه غونتی منظر دی. آواز راغی، ما ته وی قسم دی زه ستا هغه دعا یم چې څلورم اسمان کې وم، دروازې ټک ټک وکړه. آواز راغی، ربه مالکه ستا مال یم او دا جانم ستا مال دی، تا را کړی او ته حفاظت کوي. ما ته رب آواز وکړه لږ شه حفاظت دپاره. وایي هغه حفاظت ته راغلی یم چې دعا دې قبوله شو. محترم د هغې ایمان قوي و، دعاګانې قبلې دی. زما پیغمبر وفرمایل وانتم موقنون بالاجابه، چې ستا به یقین او عقیده پخې نو دعا به دې قبلېږي. چې عقیده عایشه رضی الله تعالی عنها، نبی علیه صلات وسلام مبارک کور ته راننوته، نو څه شی یې اوړه په منډه بار وته، څه شی یې اوړه په منډه بار وته. چې څنګه وته عایشه راله، دروازه کې وته لاسونه داسې کړه، د الله محبوبه نه پرېږدمه. څه کوم؟ نه پرېږدم. توجه شته؟ نه پرېږدم. نبی علیہ السلام ته په منډه عایشه سوې، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک بار وته تاده کې یو سیز اونیو بار وته، نو عایشه وته دروازې ته داسې ودرېده، د الله رسول نه پرېږدم. هغه د پیغمبر بیبي و، هغې به نبی علیہ السلام به خپل کور والے سره خوشطبي کوله. ښه تاسو هم خوشطبي کوئ، تاسو خپل کور والے سره خوشطبي کوئ. زما پیغمبر ووایي عایشه څه پکار دي وایه تعدي ده. نبی علیہ السلام ته وایي نه پرېږدم جي، نه پرېږدم. نبی علیہ السلام مبارک وایي تعدي ده چې څه ووایه، نه پرېږدم. نه د الله رسول ته چې راشي نو ډایرکټ بار، ستا خو ټوله زندګي د بار امت سره تېرېږي، موږ چاته ناست یو. تر دې پورې عایشه دروازې ته لاسونه داسې کړي، زما پیغمبر چې سر اغوښتي و هغه یې کېښوده، وایي کېمېښوده وایه. وایي چې پته ولګېده چې نبی علیہ السلام ډېر خوشطبه دی او ډېر سرکې دی، په خوله باندې مسکا ده. عایشه ورته وایي د الله رسوله یو سوال کوم. څه سوال کې؟ زما او زما د پلار دپاره دعا وغواړم. نبی علیہ السلام مبارک ورته وایي ښه، وایي ښه دعا به وغواړم. لاس یې اوچت کړ، لاس یې اوچت کړ، پیغمبري لاسونه اوچت شو. د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نبوت والا لاسونه اوچت کړه، زبان نبوت نه دعا ووته. جملې ته توجه شي، جمله مخکې ورپسې ځم. ربا دا ابو بکر او دا عایشه خدای ته مغفرت نصیب کا. دا دعای اوله بیا وی ربا دی ابو بکر او عایشه مغفرت نصیب کا، خدای په جنت کې اعلی مقام ور نصیب کا. عایشه وی زما پیغمبر دعا کوله او زما سترګو نه اوښ کې بهې دی. زما پیغمبر جمله وفرمایله، عایشه ولې جاهې؟ ما وی د الله پیغمبره د کوم زبان نه چې اواز وځي دا د خوشحالۍ اوښکې دي. پته ولګېد رب مې مغفرت کړی دی او زما د پلار مرغ مغفرت کړی. زما پیغمبر وی ته جاړې سله عایشه دا دعا خو زه خپل امت ته روزانه نفس پیرې کوم. محترم نن موږ تاسو دې وګورو که زما د پیغمبر چې عایشه
ورته جاړي د الله پیغمبر ستا د زبان نه او زما دپاره دعا زما پیغمبر په ورځ کې لس پیرې د خپل امت دپاره دا دعا کوم. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه فرمای نبی اسلام فرمای چې الله نه غواړې نو په اصرار باندې وغواړه خدایه ته به راکې بل در خو نشته خدایه ته به راکې بل در. هغه یو بزرګو خبره نیمه کې پاتې کی یو بزرګو دعا چې به کوله چاوي حضرت ته دعا ډېره ښکلې کې وایي د دعا طریقه مې د ښځې نه یاده کړې ده. چا نه مې یاده کړې ده؟ ښځې نه مې یاده کړې. اواز لاندې د دعا طریقه مې ښځې نه یاده کړې. حضرت څنګه یو پیره ما باندې فقر دی غریبي ده نو ښځې راته څه شی یاد کړي وایي دا راوړه ما وایي ښځې چې لږې پیسې لاس له راشي نو راوبړم لږ وخت پکې تیر شي یو هفته پسې راته بیا وي خاونده هغه شی که پیسې د راکړې او یا زه راوړم وایي ما ورته وایي ښځې چې پیسې راشي راوبړم دې هفته پکې بیا تېره شوه بیا راته آواز وکړه خاونده تا نه هېر شوي دي که څه چل دی وایي غوسه شوم ورته ما وایي ښځې ته په سړیتوب نه پوهېږي قسم دی ما تا ته نه وویل چې پیسې راشي راوبړم وایي ښځه مې په ژړا شوه زما سختو جملو د هغې په سترګو کې اوبه پیدا کړې سترګو نه اوښکې بهېدې نو په ژړا کې ماته وي خاونده ته مې خاوند دی چې تا ته نه ویم نو چا ته به ویم وایي قسم دی هغې ژړل زه هم ورسره په ژړا شوم ما ته وی خیر دی خاونده نه غواړم خو مه ژاړه ولې ژاړې ما ورته وی د دعا طریقه راته یاده شوه ما وی چې زه ستا خاوند یم دې نه مې عبرت واخیسته تا ته پته ده چې زه نه کوم نو څوک به کوي زه د خدای نه ولې ونه غواړم چې زما خدای نه کوي نو څوک به کوي. محترم داسې دعا موږ غواړو چې د خدای نه وغواړو چې حارثه چې خدایه ته نه کوې نو څوک به کوي خدایه چې ته نه کوې نو څوک به کوي خدایه چې تا ته نه ژاړم نو چا ته به ژاړم خدایه تا نه چې نه غواړم نو د چا نه به غواړم. داسې الفاظ زموږ راغلي دي. یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا سلام